د خزانو چابیانې دومره درنې وي چې یوې عصبې به نشي اوچتولی. عصبه په عربۍ کې ډلې ته خو هغې ډلې ته وایي چې کم از کم 10 کسان، یعنې دومره او هغه 10 کسان اولي القوه مضبوط ځوانان، زموږ غوندې ناراسته نه، ځوانان تکړه ځوانان پهلوانان قرآن ذکر کوي. دومره مال و قانون سره چې 10 مضبوطو ځوانانو به د هغې چابیانې نشي اوچتولی، دومره مال ورسته. یو ورځ یې قرآن ذکر کوي د 20 پاره کې، یو ورځ یې د خپل مال خلکو ته خپل مال خلکو ته خو او خلکو ته وی چې راشي د قارون مال وګورئ چې د څومره جامې دي، د څومره پیزار دی، د څومره اسونه دي، هغه کې اسونه هم د سورلې د څومره ټوپۍ دي، د نور څومره ارس دي وغیرہ وغیرہ. دا لکه نن سبا د دې پښتنو کې دغه وي دی د واده د تلو جوړه او دی د اوږد کېدو جوړه او دی د دې او دی د دې ده که نه. د دې خلکو نو چې کوم خلک کمزور ایمان والو وایي خدایه چې دغسې مال موږ راکړی وی دی خو انه لذو حظ عظیم، ډېر لوی درجې والا دی، لوی برخې والا دی چې داسې مال موږ له خدای راکړی. نو چې کوم خلکو ایمان محدود دی ورته ته راشي داسې دغه د دنیا دغه دی داسې ارمان مه کوئ. نو چې نن قارون خپل مال وښوده خلکو ته، خپل طاقت یې خلکو ته وښوده، په سبا الله په ځمکه ورننوست. دا کوم خلکو چې پرون ویلي وو چې یا الله د قارون غوندې مال راکړي او چې د قارون غوندې مال زموږ سره وي، هغوی وی شکر دی چې خدای مال نه دی راکړی. که مال یې راکړی وي نن سبا د امریکې حال هم دا دی چې د هغې غوندې طاقت ښه ده چې مسلمان لا خدای نه وي. نن غریب مسلمان به دا چې شکر دی چې داسې نه بیا مانه اور چا مړ مال به وي، دولت به وي، طاقت به وي، فما کان له من فئة ینصرونه. خیر حدیث مې وی نبی علیہ السلام وایي ظالم ته الله مهلت ورکوي، مهلت ورکوي او چې کله ونیسي که نه بیا ته څوک خلاص کولی نه شي. اوس دې راشي که نه د دغه سوپر طاقت دې راشي الله ورته عذاب نه ورکوي، الله به وکړي خلاص شته طاقت د چا طاقت شته ټوله دنیا دې راشي الا بچ دغرنګې بل حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي وي تاسو غریب پیژنئ؟ صحابه وی موږ غریب هغه چاته وایي چې مال دولت او پیسې ورسره دي. نبی علیہ السلام ورته وفرمایل نه غریب هغه چاته وایي، غریب تاسو نه پیژنئ. اسلام په نسبت باندې غریب هغه دی قیامت کې راشي ډېر نیکۍ به ورسره وي، ډېر مال دولت به ورسره وي، د نیکو غرونه به ځان سره یو سړی به راشي الله ته به وایي دې سړي ماته کنځل کړي دي، دې سړي ماته کنځل کړي دي. بل به راشي د په ما تهمت د زنا لګولی دی، بل به راشي زه سپېړه والې ما، بل به راشي زما مال یې خوړلی دی، بل به راشي مې زه یې وژلې ما. الله به وایي د ده د نیکو نه والی دنیا کې د چا سره ظلم نه وکړه، قیامت کې به ستا د نیکو نه اخیستی شي. بریاد شاقد بکرمونکي یو عالم لیکلی دی د تبلیغ په مشران دی، هغې کې لیکلی دي چې یو سړی دنیا کې یوه پیسه روپۍ کې 100 پیسې وي که نه، دا مشران پوهېږي مشران په دې خبره نه پوهېږي، په یو روپۍ کې 100 پیسې وي، یوه پیسه چا نه په ظلم والي دا بکرمونکي لیکلي. نو دې دله به قیامت کې د یوې پیسې بدله کې الله رب العزت اویا قبل شوي لمونځونه اویا چې زموږ قبول شي د یوې پیسې برابر د ظلم. نبی علیہ السلام فرمایي الله به ورته وایي چې د ده د دې نیکونه وړئ، اخر د ده نیکۍ به ختمې شي. اوس پس نور پسې نشته. اوس چې کوم سړی راځي چې الله د باندې ظلم کړی دی، ما سره زیاتې کړی دی، الله به ورته وایي دا خپل ګناهونه دي دله ورکوه. نو دی به د غرونو نیکۍ هغه به ترې لاړې شي، د غرونو ګناهونه به ورته الله رب العزت نبی علیہ السلام فرمایي غریب دا دی
مال دولت پسې چې مال دولت پسې دي نه دا مفلس دی نه غریب د الله په نزد د حدیث مطلب دا دی چې دنیا کې عبادتونه کوه خو کوشش کوه چې 50